زما د تخپل واقع ذکر کړ زما دا ماشوم بچره تاسو ټولي محلې ته پته ده د اپریشن شوه دی نه دا اوریدل نو دا د سماعت نه محروم وو دله چې ما اپریشن کړی دی نا غم تاسو ټولي محلې ته پته چې ما څومره په کړاو او څومره تکلیفونه باندې کړی او به مسلسل 100 کاله ما منډې ترړې والی او د اپریشن او شو په 7 جنوري 2019 باندې دته دا بار چې کوم ډیوایس لګیدل یو ورته سر کې لګیدل دنه یو بار لګیدل دا هغه اپریشن نه بعد د اوریدل شروع کړل به ذکر شروع کړه نن الحمدلله قرآنی په نازله ویلې اوس د چې دا کوم ماشين دی دا اکثر خراب شي نو کپنای والا وی چې دا ماشين چې کوم نه دا زوړ ماډل دی اوس پکې نیوی راغلی دی د دې سامان نه تیارو اوس بل والا ما هوتل بل چې اخلم خ ماشين چې نوې ماشين وی نوې ماډل وی په 100 باندې وي صرف دا بار عیسا ما سره کنه کپنای اغلیټر را سره دی وی دا په $7,500 باندې دی $9,000 باندې اوس $9,000 بیگ ډاکټر راته وی کو دته دا بل اپریشنو کدي بل وګل اپریشن ولا وکا نو د اوریدل نورم خوشي ځکه یو وګ اوریدل او دوه وګ اوریدل کې ډیر فرق خدای انسان له دوه ګونه ور کړی دی اوریدل د پاره ما ورته د په اپریشن باندې چې خړی وایس ورته لګو څومره روپۍ به پیرازي 41 लाख 42 लाख روپۍ به پیرازي ها د قدرت نظام ته ګورا ډاکټر راته وی عمر یې زیات شوی نه دا اپریشن د کامیاب دی کامیاب نه دی د دې کم وخت چې اپریشن نه دی شوی د دې ټیسټ وکا لاړم ټیسټ مې اسلام آباد ته چې کوم نه لاړو ټیسټ مو کو نو پاغي کرالن چې د په دې وخت کې اوریدل لکشته دی او دته کو خو د خکپ نه خړی وایس په لګی اذان هیرینګ ایډ ولګي نو دام دل چې کوم نه فائدہ ور کوي اوس چې کوم سړی د دې ماهر دی اډیالوجیست ورته وی اغه رائے اخلو دغه اوریدل دومره دی نو دغه اوریدلو د پاره کم ماشين پکار دی دغه ماشين قیمت به څومره ناغوي د 2 लाख نواله تر د 4.5 लाख روپۍ پورې د یو ماشين دی نو اوس دا یو بدلول او دا یو چې کم دی ولا اغستل نو د یو د 2 लाख نواله 4.5 लाख او بل چې کم دی د 14 लाख روپۍ دی په ایمان وای چې کله یو انسان ته پته ولګي چې زما د بچی دا مسله ده او دا معذور دی او د ټول عمر زندگی ده د ځواني را روانه ده الله ژوند ورکي او دا محتاج وي د بل او د حالات داسې وي نو رښتیا وایي دا پلار به څومره پریشان وي دا به څومره پریشان وي قسم نه چې کله داسې حالت راشي به سړي سره د وړو غم نه وي به سړي سره د چیو د چینو د وړو غم نه وي به سړي سره دا فکر نشته چې زما په کور کې سانګ پوخته او زما په کور کې چې کوم نه غوښه پخ شوې ده داسې هر د مسجد امام دا ضرورتمند دی دې د وجنا یو درخواست تکوما د خپل کلی علاقې د علماو خیل اوساتئ د غریبانو خیل اوساتئ د یتیمانو خیل اوساتئ د بیوسو خیل اوساتئ ما ته دعا وکړئ چې الله رب العزت زما د دې ماشوم د دې ماشینونو لپاره اسباب برابر کړي مشکلات ډیر وي خو نا امید نه یو د الله د درنا د الله د درنا نا امید نه یو مایوس نه یو الله رب العزت نه تمشتا الله ایمان او غواړه الله وی غواړه چې درې کما ما نه غواړه ادعوني استجب لكم خدای وی غواړه چې دلته درکمه قبول کما ستاسو دعا قبول کما